أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن د جمعې ورځ ده او 22 اگست ده. په 13 جمعه باندې چې 15 اگست 10-11 بجې کې په بونیر کې خصوصا د بونیر په ګدیزو علاقه کې بیشونه او بټۍ کې یو واقعه وشوه. د مانځه د جمعې د مانځه خواوشا اطلاع رااله چې د بیشونه کلی سیلاب ووړ. ورپسې اطلاع رااله چې په بټۍ کې ډیر شي خلق مړه شو. بل د غم اطلاع رااله چې د ګدیزو په بازار کې د ګدیزو یا د پیر بابا د بازار تمام دکاندارانو مال او متاع اوبو ووړ. پاغې کې په لکاو روپو نقصان وشو. ودا خو سکه خبره په قادر نگر کې د خلقو نقصان وشو او خلق پکې شهیدان شو. ویننا په چغرزو کې د دې زیات نقصان وشو او خلق بے بس ده. نو بل اطلاع داراله چې منګورا بنگلاديش او کوکارای طائف ته علاقې طرف ته کما کورونه چې دي اغا او آبادی او دکانونه چې دي اغا داغي ټول مالی نقصان وشو. دا د غم د اطلاع چې مسلسل راتله نو موږ ته د لاس انجلس د امریکای هغه سیلاب رایات شو چې د نن مخ کې پاغو راغلی. زمونږ دا غم او زمونږ دا ازمایش او دا مصیبت د امریکای د لاس انجلس د مصیبت نه بدل دی. دا په مؤمنانو هغه په کافرانو هغه خلق یا خو عیسی ته د الله زوی وي نعوذ بالله او یا ایتیست الله منینا او د الله په نافرمانو کې یو نافرمانی چې هغه فحاشي خورول دي. نو الته کې اکثر فلمی اکټران او فلمی اکټرې وسیدي. نو هغه توایل شي چې دنیا په لحاظ سره د ګناګارو کلیو جبکې د ګدیزو دا کلی چې کوم موږ ته ابتدایي تلاراله تر د پیر بابا نوالا تر منګورې پورې او د منګورې نوالا بیا د مانسیرې پورې او د مانسیرې د ګدون نوالا بیا تر کراچۍ پورې دا واقعات چې وشو دا ټول د مؤمنانو سره وشو. یکدم زمونږ ذهن د قرآن او د حدیث دی اطلاع تلاړ چې دا قسم له واقعات ازمایشونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په صحابه عمر راغلي دي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رویه کې او زمونږ پر رویه کې لغونته فرق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه مشهور ده چې کله به وریځ په اسمان کې رااله نو دا رنگ به بدل شو. وبادر الی المسجد او جمعات طرف ته بلاړ چې ردینه به کانی راوریږي او کر دینه با ساس کې د رحمت راوریږي. جبکې زمونږه رویه چې داسې نه ده. کله چې په اسمان کې وریځ راشي نو موږ یو بل ته ټلیفون وکړو چې موسم خریزه چې پکنیک لاړ شو. داړو د چا په ذهن کې نه چې ردینه کانې راورې دی شي. حالانکه زمونږ عامه ناره ده چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده. خو د پیغمبر رویه دا و چې کله به بادل راغې نو الله تعالی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښته وبادر الی المسجد او جمعه طرف ته روان شو. ځکه چې په یو قوم باندې چې کله وریځ راغلی و ناغووی چې هاذا بامن ممطرنا دا باران به مونږ وری ناغوی بل هو مستعجلتم به دا باران نه دی په دې کې تاسو د پاره سزا ده د کم چې تاسو تادی کوله. دینه پته لګي چې دا ازمایش په هر چا راځي. دا ازمایش په صحابو هم راغلی دی. خدا غور ویه چې واغه داوا چې هغه به الله تعالی طرف ته متوجه شو. موجوده سیلاب صورتحال ته چګوره
او د سورۃ بقره 155 نمبر آیات 156 نمبر آیات ته چې ګورې نو بالکل مکمل سین تا ته واضح کیږي. لکه مثلا ولنبلونکم من بتاسو خامخا ازمیو، لام د تاکید چې پکې دی نو دا مطلب دی چې ازمایښونه به راځي او هر هغه خلق چې د ازمایښ نه پیدا والی. یو سړی دی په سکوله په کالج کې قابل دی خو سپلیمنټری راله او په سپلیمنټری کې دی ویښ شو ځکه چې مصیبت لوگوں کو جگاتی ہے اور راحت لوگوں کو سلاتی ہے. کم ځای چې مصیبت راشي سړی نو هغه ویښ شي، چې ویښ شي نو هغه خپل کمزورۍ ریکټیفای کړي، د هغې علاج وکړي. او هغه چې سپلی راغلی وه هغه هلک بله ورځ چې په بل امتحان کې اپیر شو نو هغه بیا ټاپ کو او هغه بیا په بورډ کې ټاپر شو. دا ولې هغه د خپلې کمزورۍ او د خپل الارم او د خپل ازمایش نه الرټ شو، راویښ شو او فایده یې واغسته. نو الله تعالی وایي زه به تاسو ازمیم، خو دا ازمایش نه پس چې سړی کله راویښ شي او د خپلو غلطو اصلاح وکړي. ځکه دغه وریځ چې په 15 اګست د جمعې په ورځ باندې په اسمان کې وه د دې نه د خدای خفګان ټپکاوېدو، د دې نه د خدای پاک ناراضګي ټپکاوېده. نو دا ناراضګي په رضا کې بدلول، د خدای خفګان په خوشحالۍ کې بدلول، دا په اعمالو باندې منحصر ده. دیو جن یو کس وی چې یو چا الله ته فریاد کو یا الله ہمارا حال دیکھ، نو برې نه ورته آواز وشو چې اپنے اعمال دیکھ. نو موږ به خپلو اعمالو ته ګورو چې الله خپو چې هغه خوشحاله شي. او که برز که موږ الله خوشحاله کو د دې دا مطلب دی چې دا ازمایش زموږ دپاره یو نعمت ثابت شو. د بدقسمتۍ نه که موږ نورم اخوا لاړو نو دا به بیا د عذاب صورت اختیار کی او د دنیا عذاب د آخرت د عذاب په مقابله کې هیڅ نه دی. ځکه الله تعالی په صورت قلم کې چې په 25 نمبر آیات کې کوم الفاظ ویلي ته به حیران شي چې یو کسان دی او د هغوی فصل الله تباه کړی. نو الله وایي کذالک العذاب، دا خو عذاب هو العذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. دا سوچ ونه کوي چې دلته کومه سخته وه دا ګینې په آخرت کې به هم داسې نه، د آخرت سخته ر دې نه ډېره زیاته ده. د دې وجې نه چې د ازمایش نه، د الارم نه او د ویښولو نه، د مصیبت نه کم خلق پیدا وانلی نو هغوی به د آخرت ته عذاب مستحق کیږي. زما ستا ټول کوشش به دی چې الله تعالی دا عذاب زما ستا دپاره زمونږ د ویښېدو دا ازمایش او دا الارم او دا حالت مصیبت چې راغی دا زمونږ دپاره زمونږ د ویښېدو باعث جوړ کی او زمونږ د آخرت د عذاب نه د خلاصي او په دنیا کې د نورو عذابونو نه د نورو مصیبتونو نه د بچ کېدو سبب وګرځي. د دې وجې نه ما ته به په دې کې چې کله دا ازمایش و نو د دې یو څو فایدې دي چې هغه ما ته به حاصلول غواړو. نمبر 1 رجوع الی الله، ځکه قرآن کې وایي لعلهم یرجعون. دا کار موږ ځکه وکړو چې دی واپس شي، دی د شیو نه موږ راویښول، چې کله راویښ شي نو بیا به واپس شي. او په هر مصیبت چې د کم سړي علاغه ازغې مات شي نو الله په هغې ګناه معاف کوي. نو کم سړی چې په ګټو کې پټ شي، په کم سړي چې د ګټو باران وشي او کم سړی چې د اوبو په سیلاب کې په میلونو باندې لرې لاړ شي، د هغه به څه حالي، د هغه به ټول ګناهونه الله معاف کړي. ځکه الله په دنیا کې چې سزا ورکوي او څه تکلیف په چا راولي د هغې یو فایده دی چې د هغه ګناهونه پرې معاف کیږي. او که دی بې ګناهی نو په درجات بلند کیږي، درجات اوچتیږي. ځکه الله دله په جنت کې یو درجه مقرر کړي او هغې ته دی په خپل روټین عمل نشي رسېدی. نو الله تعالی په دا ازمایش راولي، دی په ازمایش کې کامیاب شي او د کامیابېدو په نتیجه کې دته هغه درجه میلاو شي کوم چې د دپاره الله ډیو یا مقرر کړې وه. الله تعالی چې کوم پکچر پیش کړی دی نو هغه څه دي ولنبلونکم بشیء من الخوف، یره به د باندې راولم. ته سوچ وکړه چې د بټۍ او د بیشونۍ په خلقو چې کله هغه چغه او شور شروع شو، په سکولونو کې استادان، په کورونو کې مشران او عالمان او نان عالمان ټول ویرېدل، خوف پرې راغی. څوک هوښیار و هغې جومات ته منډه کړه، چا اعلان کاو، چا په دیوالونو ټوپ کو، خپل کشران او خپل بچي ځای ته رسول او چا خپل ګاډي ځای ته رسول، ځکه چې خوف طاری شو. او چا 2 رکعاته نفل کول چې خدای خیر کې، د خوف راغی نو ورپسې څه وایي ونقص من الاموال، او بیا من الخوف والجوع، لوږه به د باندې راولم.
نو لوګه چې کوم راوستې وه د ګوکن د کوټ درې په باره کې اطلاع وه چې دې خلقو 3 ورځونه څه نه دي خوړلي ځکه د خوراک څیزونه لاو شو او ځکه چې هلته کې اوبه هم د څکلو نشته اوبه څښا شوې او هلته کې د خلقو رسایي هم نشته نو دا پیکچر هم پوره کېږي ولنبلونکم بشیء من الخوف یره راله والجوع او لوږه هم راله چې 3 ورځې سړی وږی پاتې شي دا د هغې بل پیکچر دی ورپسې بیا څه وایي ونقص من الاموال د مالونو نقصان کوي نو د پیر بابا د بازار د دکاندارانو نه تپوس وکړه چې څومره قیمتي څیزونه د هغوی لاو شوي دي څومره سره غیب شوي دي او څومره نوټونه غیب شوي دي او څومره فریجونه او قیمتي اشیا غیب شوي دي نقص من الاموال یو رایه دا ده چې د کروڑ نه کم د یو دکاندار نقصان به نه شوی دا نقص من الاموال الله ویلو د هغې پیکچر دی والانفس او په تاسو باندې به ازمایش راولم په ذاتونو باندې نو ته ویلی شي چې کله ته 43 جنازې د بټۍ په ګراوند کې وکې او د هغې نه پس بیا روزانه څه نه څه جنازې کېږي دا د انفس یو غټ مثال دی او د هغې نه پس وي والثمرات او کله کله به دنه میوې یعنې فصلونه تباه کم فصل په خټه کې کېږي فصل په ځمکه کې کېږي او د فصل ځمکه او خټه هغه په ګټه کې بدل شوه ګټه نه په ګټانو کې بدل شوه او د هغې هغه شکل ډوران شو نو ته ویلی شي چې دا د هغې بل یو پکچر راغی خو الله بیا په آخر کې وایي وبشر الصابرین په دې موقع چې چا صبر وکړه هغو له مبارکي ورکړه هلکه وایي په ما مصیبت ته ته وایي چې مبارکي ورکړه نو وایي الله وایي چې د دې موقع نه پیدا واله دا په اپرچونټي کې بدل کا او انتهایی صبر وکړه او چېرته د خولې نه دي د بې صبرۍ الفاظ ونه وځي ولې الذین اذا اصابتهم مصیبت دا مصیبت تا ته در ورسېد نو ته ووایه انا لله و انا الیه راجعون دا هر څه د الله موږ ټول د الله یو موږ به په خپل حال ته واپس کېږو دا کم چې را کړي وه کم چې واغستل دا هم د الله او الله چې ته په څه رضا یې موږ په هغې رضا یو یقینا چې زموږ به څه کمزوري وه او تا به موږ به اوده شي وو تا به راویښولو او موږ به ورسره راویښ شو موږ نو الله وایي دا دومره ښه خلق دی اولئک علیهم صلوات من ربهم دې ته د الله طرف نه شاباشي دي دې ته الله تعالی وایي زه پرې رحمتونه رالیږم اولئک هم المهتدون دغه خلق په هدایت دی دې وجې نه زما ستا فرض دی چې په دې موقع باندې چېرته داسې حرکت ونه کړو چېرته الله زموږ نه ناراضه شي په کومه خبره چې الله ډېر خفه کېږي هغې نه به ځان ډېر ساتو یو په هغې کې د خولې نه نازیبا کلمه رایستل دي الله تعالی چې کوم طریقه د خبرو موږ ته ښولې ده په هغې کې دا ده چې ته به کوشش کوې چې ستا د خولې نه باادبه الفاظ وځي بې ادبه الفاظ چېرته ونه وځي د دې وجې نه د قرآن ټول مثالونه په دې ګواه دي چې هر هغه مصیبت هر هغه غم او هر هغه تکلیف چې تا ته در رسېدلی ته د هغې ذکر چې کې نو یا د مجهولي په صیغه کې او یا د هغې نسبت الله ته په هیڅ طریقه نه کې یو سړی دی کور یې وران شوی دی نو هغه ویله که زما کور وران شو نو بیا وایي چې زما کور را وغورځېدو او بل سړی دی د هغه کور بچ شوی دی نو د هغه الفاظ دی چې الله پاک زما کور بچ کو کارونه خو ټول الله کوي خو زموږ ته ترتیب دا ښوولی شوی دی چې د مصیبت او د نقصان نسبت به الله په ځای باندې ځان ته کې یا به حالاتو ته کې خو الله ته به نه کې دا د ادب یو بهترینه طریقه ده نو چې کم خلق بچ شوی دی نو هغه وی الحمدلله الله پاک بچ کړو او کم خلق چې گیر شوی دی یا پناه شوی دی نو هغې داسې نه وي چې الله پناه کړل هغه وی یره پناه شو یره ورک شو یره ختم شو صیغې داسې استعمالی چې په هغې کې د ادب پهلو غالبوي وی دا چل د چا نه زده که وی په دنیا کې یو طرف ته انسانان دي بل طرف ته پیریان دي پیریان خراب خلق دی ځکه چې شیطان کان من الجن ابلیس د جن نو د پیریانو نو خو هغه خراب پیری چې دی چې کله په هغو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس بره فلایټ بند شو عالم بالا ته د هغې تله ریسټرکټډ شو ناپیری چې کوم الفاظ وي نو په هغې کې هم ادب ټپکاویږي هسې وایي اشر اریده بمن فی الارض دې ځمکه کې هلکه څه چل شوی دی په دې پلانټ کې څه چینج راغلی دی ګوره چې دې سره د شر اراده شوې ده کو د دې شر دا نسبت الله ته نه کوي ام اراده بهم ربهم خیرا یا د دې رب د دې سره د خیر اراده کړې ده ګوره پیری دوره هوښیار دی او پیری جن یعنې پیریان چې ورته موږ وایو هغه دومره د ادب الفاظ استعمالی
چې هغه وایي اشر ارید بمن فی الارض، د شرط دپاره د مجهول صیغه استعمالی چې ګوره چې په ځمکه کې کوم واقعات کېږي د شر اراده شوې ده کو، خو چې کله د خیر خبره کوي نو ام اراد بهم ربهم، د رب ذکر کوي بیا ګوره چې رب د خیر اراده کړې ده. نو موږ به هم چې چاته خیر رسېدلی دی هغه به الله ته د هغې نسبت کوي، او چې چاته څه بظاهر شر رسېدلی دی نو هغه دا جمله د پښتو وایي چې د الله کارونه ټول د خیر دی، موږ له به یې په دې کې خیر څه لیکلی و. الله تعالی دا طریقه ما تا ته په صورت بني اسرائیل کې په بله طریقه ښیي، وإذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر، انعام نسبت الله ځان ته کوي. کله چې مونږ په دې انسان انعام وکړو ان دی پاس شي، دی بچ شي، د کور بچ شي، د ځمکه بچ شي، نو مونږ په انعام کړی. خو چې کله دی ګیر شي او دی ووخلی شي نو هغې دپاره الله الفاظ استعمال کړي، داسې نه وایي چې اذا مس، چې کله مونږ ووخو، داسې نه وایي اذا مسه الشر، کله چې شر ووخي. نو الله تعالی هم دا چل ما تا ته ښیي چې د هر شر نسبت به شر ته کې الله ته به یې نه کې، ځکه چې ستا د خولې نه کومه خبره وځي هغه فورا الله لیکي. او د حدیث مفهوم دا دی چې د چا د خولې نه داسې خبره وخیږي چې هغه د هغې د زور نه خبر نه، خو الله پې دومره خوشحاله شوی چې تر دې پورې چې دی د الله سره میلاو شي الله ته رضایي. او د چا د خولې نه داسې خبره وخیږي چې دی په هغې نه پوه، خو دی د هغې د وجې نه ته الله دومره خفه شوی حتی لقاه الله، دی چې د الله سره میلاویږي نو الله ته ناراضی. نو هسې نه چې زما ستا د خولې نه داسې خبره وخیږي. د یوسف علیه السلام نه به چل زده کې چې یوسف علیه السلام سره څومره زیاتی شوی چې سړی کوهي ته ارتاو کړي، د پلار نه دومره موده بار پاتې شي، بیا په جیل کې پاتې شي. خو چې کله هغه قصه کوي نو هغه الله ته د ښه څیزونو نسبت کوي. اذ اخرجنی من السجن، د جیل نه الله را آزاد کړم، وجاء بكم من البدو، او د کلیو نه د دیهات نه خدای پاک تاسو راوستی. چونکې دا ښه کارونه نو دې نسبت الله ته کوي، او خراب کار بیا څه وایي من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتي، په ظاهره دې چې وروڼو ته یې نسبت کړی وی چې زما وروڼو زه کوهي ته ارتاو کړی وم، هغه په دغه ځای کې شیطان ته نسبت کوي. وایي شیطان زما او زما د وروڼو په منځ کې نزع او جګړه پیدا کړې وه. د دې وجې نه زما ستا لپاره پکې یو سبق دا دی چې د دې واقع نه پس زمونږ د خولې کنجک برابري، موږ د خپل رب سره خپل تعلق او خپل کانټیکټ نور مضبوط کو، او الله په باره کې داسې خبره زمونږ د خولې نه ونه خیږي چې الله زمونږ ناراضه شي او دا چې ازمایشو دا د عذاب شکل اختیار کی. یو بله خبره ته چې ما تا ته پته ولګېده چې الله ډېر لوی ذات دی او ډېر لوی قوت دی ورسره. مونږ چې پخوا ویلو په فزیکس کې چې کله د برې نه یو شی په ښکته راتاویږي نو 32 فوټ فی سیکنډ د هغه په ویلاسټۍ کې یا د هغه په هغې سپیډ کې اضافه کیږي. نو ته سوچو که چې د زرګونو کیلومیټر یا د زرګونو میلونه بره نه چې کوم ساس کې د وریځ نه را روان شو چې هغه به فی سیکنډ د هغه په سپیډ کې اضافه کېده او هغه بیا د سیلاب شکل اختیار کو، نه بیا دومره په سپیډ راتو چې یو کس خوش قسمته بچ شوی دی. د هغه الفاظ دا دي چې زه یې کله ووړم اوبو نو ما په دې دوران کې صرف یو پیره ساه اخیستی و. نو په یو منټ کې انسان عام حالاتو کې 14 پیرې ساه اخلي، نو ته ویلی چې یو منټ 14 حصہ کې د په میلونو مزل طی کړی دی، خو ډېر په سپیډ راغلی که نه. د الله تعالی عظمت چې دی هغه موږ په خپلو سترګو ولیدو چې هغه وایي چې ان کانت الا صیحة واحده، موږ بلډوزرې او لینډ کروزرې به نه لیږو، موږ به اسکیویټرې نه لیږو، موږ به دماکه نه کړو، ناڅاپه به یو آواز وشي. یقینا چې موږ په خپلو سترګو ولیدو چې یا الله ستا سره ډېر قوتونه دي. ابراهیم علیه السلام چې الله ته ویلو چې د ما کیف تحیی الموتا، ما ته فزیکلی وښیه چې ته مړي څنګه ژوندي کې، نو الله ورته وی اولم تؤمن، نو هغه ولکن لیطمئن قلبي. نو موږ د بونیر خلقو ټول دنیا خلقو دا ولیدل چې د الله زور ډېر زیات دی، موږ په خپلو سترګو ولیدو، زموږ زړه په دې مطمئن شي چې خدای پاکه ته په لمحو کې هر څه تباه کولی شي. الله بې نیازم دی، هغه چې موږ له کوم علم را کړی او کوم کارکردګي را کړې دا د هغه صلاحیتونه دي چې موږ له را کړي او اینی ټایم یې زموږ نه اخیستی شي. نو الله چې خپل حبیب ته په دنیا کې د ټول نه قیمتي شخصیت د الله رسول دی او الله په خپل حبیب ډېر مین دی، خو هغه خپل حبیب ته هم دا وایي لئن شئنا لنذهبن بالذي اوحینا الیک،
که موږ وغواړو نو ستانه به دا ټول علم واپس والو. نو چې الله خپل پیغمبر ته داسې کلکه ټکه او کلکه خبره کوي او داسې سخته خبره کوي، زما تا پکې څه یو د دې وجې نه زموږ نه به یاد یېرولو کې الله ته څه ګران کار نه ښکاري. او بیا دا چې کومه کارکردګي موږ ښیو نو الله وایي لا کوئی فرض کا زمونږ نه وی ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. دا تعالی توفیق موږ درکړی دی چې ته کلک ولاړې، د کلکو ودرېدو توفیق موږ درکړی دی. او که فرض که زمونږ ستانه دا واغستو نو بیا به سو لقد ترکن الیهم شیئا قلیلا، نو بیا به تا هغې طرف ته مایل شوې. مطلب کې به موږ کې کم افیشنسي ده، کمه کارکردګي ده، موږ کم لاس او خپې دي او کم کولی شو، دا د الله را کړي شوي څیزونه دي او دا اینی ټایم زموږ نه هغه واپس اخیستی شي چې هر وخت زما ستا هغه مې. بیا دا چې په الله څوک زورور نشته، الله دا خبره کړې وه لا یسألو عما یفعلو، خدای پاک چې څه کوي څوک ترې تپوس نشي کولی، وهم یسألون، او زموږ د ټولو نه به تپوس کېږي. د دې وجه نه ما تا کمزور یو د الله په مقابله کې، نو الله ډېر زورور دی، نو موږ به الله رضا کوو. نو الله په سر رضا کېږي څنګه چې اعمال ځي داسې په ښکته د الله د طرف نه فیصلې راځي. په دې موقع باندې زما ستا دپاره ګولډن چانس دی د الله د رضا کولو دپاره. ړومبۍ خبره چې دا ده چې الله چې په کومه خبره خوشحالیږي د هغه د مجبورو، د مقهورو او د مظلومانو په امداد خوشحالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السما، که ته وایې چې اسمان والا په ما رحم وکړي او دا وریځ چې د دې نه غصه او نفرت او د دې نه د الله تعالی خفګان ټپکاوېدو، د بلې وریځې نه به د رحمت ټپکاوېږي، ابالو کېږي چې ته په ځمکه والا رحم وکړې. او بیا تخلقوا بخلاق الله، د الله خوینه په ځان کې پیدا کړئ، الله سخي دی نو سخیان شئ. نو څومره خلق چې هغو ته نقصان رسېدلی دی، د هغو کورونه تباه شوي دي، د هغو افراد شهیدان شوي دي، هغې له د امداد خپل وس مطابق که د خبرو په صورت کې، کاغه د پیسو په صورت کې، کاغه د کور جوړولو د خښتو او سیمټو په صورت کې، دا زما ستا دپاره اپرچونټي ده. که څوک د امریکې نه والا تر برطانیې پورې او د جرمني نه والا تر ناروې پورې او په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر هر څوک چې وسایل وسرئ، هغوی به په دې خلقو باندې د رحمت معامله او د دې سره د خفګان معامله او د دې سره د نرمۍ معامله او د دې سره د همدردۍ معامله کوي. د دې وجې نه دا زما ستا فرض دی چې اوس د اوس نه په ځان باندې څه کېدو چې دا کار به زه کوم. ګوره یو زنانه ده او هغې دغه ته کافره ده، خو دغه ته د پرندې یعنې مرغوں ته دانے چولے، یہ اس برق پر آگے ہوتے تو کافر ہے، تمہیں اجر نہیں ملے گا، آگے وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، آپ چھوڑے اس کو. دیکھیے ورځې پس چې هغه بزرګ بیا حج له لاړ نو د خانه کعبې په خوا کې ناسته وه، وی تو کافر تھی کیسے یہاں گئی، تو خو کافر ہے دلته څنګه رالی؟ هغې وی ان پرندوں کے دانوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا. چې ته کله مرغۍ ته دانې اچې نو خدای پاک به دله دومره توفیق درکړي چې خانه کعبې ته به دې ورسوي. چې کله د مرغۍ ته یوه بدکاره ښځه چې په لار روانه وه او هغه سپی تږی و، هغه ته اوبه اچولې چې هغه الله په دې ډېر خوشحالیږي. نو چې په مخلوق باندې چې د الله بې اسرې مخلوقي او د هغې اسره چې الحمدلله د پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بار پاکستانیانو ډېره زیاته د همدردۍ مظاهره وکړه. کیدای شي دا عمل الله ته ډېر خوږ ولګي او الله د هدایت دروازې په مونږ کولاو کي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو هل تنصرون او ترزقون الا بضعفائکم، که د الله نصرت غواړئ او که د الله د طرف نه د رزق فراخي غواړئ نو د کمزورو خلقو امداد وکئ. نو اوس د کمزورو خلقو یو لوی لیست موږ ته میلاو شوی دی، تقریبا په سوونو کسان یا په زرګونو کسان. پرون چې په د الخدمت والا کم لیست جاری کړی دی، تقریبا 1000 کسان داسې دي چې د هغې ډېر بد حل دی. دا ترزقون و تنصرون، د دې امداد کول، د دې دعاګانې اخیستل، د مظلوم دعا قبلیږي، دا زما ستا دپاره یو چانس دی. د دې نه به پیدا لو او دا به د خپل وس مطابق به هر څه کوو. د چا په باره کې دا فیصله کول چې دا جنتي دی دا هم نشو ویلی، د چا په باره کې دا فیصله کول چې دا دوزخي دی دا هم نشو ویلی. د دې نه به ځان ډېر زیات ساتو، ځکه چې الله وایي چې تا د چا دا حق در کړی چې ته وایې پلانې ګناهګارو نو داسې ښه دی، او تا له چا دا حق در کړی چې ته وایې چې پلانې نیکوکارو نو دی به رسېدلی. ته دا فیصله نشي کولی چې صحابه نشوه کولی هغوی د یو سړي په باره کې وي جنتي دی. حضور ورته دا سوایه لعله یتکلم بما لا یعنیه او منع او بخل بما لا ينفعه لا ينقصه.
د سړی به کېدی شي چې داسې بې پیدې خبره به یې کړي. نو بې پیدې خبرې خو موږ ټول کوو. د دې وجې نه موږ د هر چا دپاره د الله تعالی نه دعا غواړو. په دنیا کې ګناهګار څوک دی؟ وی ګناهګار هر هغه سړی دی چې دا ورته معلوم وي چې زه ګناهګار یم، او هر سړی صرف د ځان نه خبر دی، د بل نه دی خبر. د بل په باره کې زما ستا سوچ شکی دی او د ځان په باره کې سوچ یقیني دی. بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القى معاذیره. انسان د ځان نه خبر دی. نو ما ته پته ده چې په دې ټولو دنیا کې زمانه زیات ګناهګار څوک نشته. تا ته دیم دا پته پکاري چې تا ته دا پته چې زه وای چې زه ګناهګار یم. زه به تا ته نه وایم چې ته ګناهګار یې، زه به وایم چې ته ښه یې، ته به وایې چې نه زه خراب یم. ځکه چې الله د الله رسول چې ویلي اللهم اجعل فی عینی صغیره وفی اعین الناس کبیره. خدای ما ته په خپل ځان په خپل نظر کې سپک او کچ او وړوکی ښکاره کې. نو دې وجې نه کفر که سزا راځي او عذاب راځي، دا به زما د وجې نه راځي، ځکه چې زما غلطۍ ما ته معلومې دي او د بل باندې به یې نه وراړم. او کوشش به دا کوم چې اصل دغه چې دی د خپله کمزوري د ځان نه لرې کم. ما ته خپله کمزوري معلومه ده، د ځان نه لرې کم. د دې وجې نه د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې په کومو کمزورو باندې په دنیا کې عذاب راځي هغه به آیډنټیفای کړو او بیا به په هغې باندې سوچ کوو چې دا په ما کې دي، په بل کې به نه ګورو. په هغې کې په ټاپ بې حیایي ده. کله چې د بې حیایي غالب شي، کله چې جینکۍ او هلکان یو ځای وي، کله چې د ښځو د سر نه څادر لرې شي، کله چې د زنانو کپړې نری شي، او کله چې فری میکسینګ شروع شي، او کله چې د زنانو غاړه غټه شي، او کله چې په کورونو کې فحش ډرامې چلیږي، او په کومو کورونو کې شاعران فحش شعرونه وایي، دې ته فحاشي وایي، دې ته بې حیایي وایي. په دې الله دومره خفه کېږي چې د الله الفاظو ته غوږ کېدی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. کم خلق چې فحاشي خوري، کاغه دغه د ډرامې په صورت کې خوري، کاغه د اخبار په صورت کې خوري، او کاغه د سپیشل سپلیمنٹ په صورت کې خوري، کاغه په بے پردې پټوانو په صورت کې خوري. نو الله سوی لهم عذاب علیم فی الدنیا. د دنیا دا ټکی په سپیسیفای کوي، دی له خدای پاک په دنیا کې عذاب ورکوي. ما چې د دې نه مخکې کوم دغه کوم بې حیایي کارونه کړي، زما سره چې کوم بلو پرنټ وي، ما چې کوم د بې حیایي میټینګز کول، ما چې د بې حیایي کوم پروموشن کاو، د هغې نه به توبه وباسم. ځکه چې قرآن کې په صورت نور کې وایي چې په دې بې حیایي چې څوک کوي آخرت الله دی ولعذاب الاخرة اکبر. په خپل ځای دی، خو په دنیا کې به ولته ورکوم. چونکې دا سوره نور آیات دی، نو ما تا د دې نه تښتېدی نه شو. دویم نمبر کار چې په هغې باندې په دنیا کې په سړي عذاب راځي هغه سود دی. نو که ما ته د سود ارتکاب کو، یا ما ته د سود د بل شکل چې دی نن سبا انډرپلی دی، په انډرپلي کې انوالیو، نو الله تعالی وایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که تاسو د سود نه بس کوئ نو د خدای سره جنگ ته تیار شئ. د خدای سره جنگ کول ډېر ګران دي. دې وجې نه کو زموږ داسې څه کاري چې په هغې کې مونږ. او دریم نمبر کار دا دی چې مونږ د خدای په ځمکه د خدای شریعت نافظ نه کو. د خدای په ځمکه د خدای شریعت ته نافظ کولو نه ډډې ته کېږو. موږ په دې خوشحاله یو چې مونږ دې وشي. دې وجې نه موږ د مانځه دپاره تبلیغ او ګشتونه کوو. موږ په دې خوشحاله یو چې خلق د روجې ونیسي. دې وجې نه موږ د دې فیور کوو. موږ په دې خوشحاله یو چې ډېر شي خلق د حج له لاړ شي. موږ 10 لاک 20 لاک روپۍ لګو، خو موږ دې ته تیار نه یو چې د غل نه د لاس پرې شي. موږ دې ته تیار نه یو چې زانی غیر شادي شوده ته د کوړې ولګي، او موږ دې ته تیار نه یو چې زانی دې سنگسار شي. موږ وایو چېرې دا خو پھر سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. نو الله تعالیٰ موږ ته دا وایي فما افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. که تاسو بعضې خبرې منئ، مونځ او دس او روژه منئ، خو د اسلام قانون نه منئ، نو فما جزاء من یفعل ذلک الا خزي فی الحیات الدنیا. الله وایي داسې خلق به زه شرموم بیا نو د الله د شرمول په دنیا کې د شرمول نه د بچ کېدو دپاره پکار ده چې موږ خپله سیاست باندې سوچ وکړو چې په سیاست کې به په ټاپ زموږ دی چې د خدای په ځمکه د خدای شرعي نظام پکار دی. کوسه او نوکري او خپل ذاتی کارونه به شاته کو، او د الله تعالی شریعت به مخې ته کو چې الله چېرته زموږ نه خفه نشي. او یو بل چې قرآن کې راځي هغه دا ده چې کم خلق دغه کوي د الله تعالی د جماعتونو نه خلق منی کوي، یعنی ان یذکر فی اسمه
ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیه اسمه. جمعات ته خلق زیاده ته منې کوم، جمعات ته ما تاله لګولې، په جمعات کې څوک تقریر ته نه پرېږدم، زه هم جمعات ته به پلانې نه راځي، نو دا زه د الله د ذکر نه خلق منې کوم. نو هغه وایي چې وسعا فی خرابها نو لهم فی الدنیا خزی، دا خلق په دنیا کې تباه کیږي. نو قرآن چې کوم ځای موږ ته د دنیا د عذابونو انډیکیټرز ښوولي، نمبر 1 پای کې بے حیایي، نمبر 2 پاغې کې سود، نمبر 3 پاغې کې د شریعت نه روګردانی، او نمبر 4 پاغې کې د جمعتونو ورانول. چې کم خلق دا کار کوي نو الله په عذاب راولي. دیو جن د دې موقع نه موږ دا فائدہ لو چې ان شاء الله دا کارونه به نه کوو، هر هغه کار به کوو چې پاغې الله رضا کیږي. د بادل نه یا د وریځو نه د الله خفګان، د الله ناراضګي ټپکاوي ده. دغه بادل نه د رحمت لپاره یو څو کارونه کول غواړي. یو خدا چې دینه بزان بچ کو دا کم چې موږ وشمارل، او بل دا چې د الله رحمت په درود متوجه کیږي. د دې وجه نه ټوله ورځ به درود وایو، د الله رحمت په استغفار ممنع کیږي. نو استغفار به ډېر وایو. هر سړی چې په خپل ژوند کې استغفار لازم کی، سل نواله تر لکاو پورې روزانه، د سلو نواله لکاو پورې روزانه درود، چې د خدای پاک رحمت متوجه شي او الله د عذاب د حالت او د خفګان او د ناراضګۍ د حالت په خپل رضا کې بدل کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.